حضرت شیخ صاحب ته ویلي وو چې حضرت د کاټلنګ د تحصیل سره وابسته یونین کونسل د دې عوام د دې علما کرام په دې کې شامل د پی ډي ایم جماعتونه بلکې په دې پی ټي آی کې چې کوم ملګري زموږ ناپوهه ملګري دي د دې هم په کورونو کې به ستاسو د لاسه څه نه څه فیض رسېدلي هغه به د علم د رڼا د خورېدو په سلسله کې به هم رسېدلي هغه شانتې به د هغې ماشومانو ته به هم څه د علم څه رڼا رسېدلي نارینه او زنانو ته به هم رسېدلي د دې عمر یو لویه حصه دغې خاندانونو به تېره کړي چې موږ اودسې کړي نو په هغې کې به م انشاءالله زموږ د حضرت شیخ صاحب او د دارالعلوم شیرګړ حصه موجودي خو د ناپوهتیا دور دی مشران هغه اوس هم د بزرګانو مرسته کوي خو کشران د بدقسمتۍ نه هغه داسې ډګر باندې روان شوي دي چې یو بنده دا ایني چې ما ته مخې ته کنده ده دغې جوړګي ته ور پرېوځم خو بیا هم هغه د خپل کشر هغه خپل د مشرانو هغه لار هغه پرېښودې زما دلته ډېر محترم او درانه مشران ناست دي زه حضرت شیخ صاحب دلته د راتګ مقصد دا نه دی چې هغې تاسو ته دلته ودرېږي او دا درته ووایي چې ما له ووټ راکړئ دا ما حضرت شیخ صاحب ته ویلي چې حضرت په دې علاقه باندې به کم از کم ته ووټ نه غواړې بلکې د کاټلنګ خلک د خرکي خلک د قاسمي خلک د الو او د کوهي برمول تر د بابوزو پورې او داسې د ورتېره پورې د دې علاقې چې څومره خلک دي دا به انشاءالله خپله پښتو هم پالي خپل ننګ او غیرت به هم پالي او ستا سره به د مدعي په حیثیت منډه وي انشاءالله العزیز دا سیاسي وعدې نه کوم دا الیکشن خو پکې اوس راغی دا اعلان خو الیکشن کمیشن اوس وکړه خو ما دا اعلان د بجټ د اجلاس پسې سمدستي راغلیم او دلته کې ګرځېدلیم او دا اعلان ما کړی دی زه ستاسو مشرانو په خدمت کې دا عرض کوم چې مونږ به انشاءالله العزیز د خلکو غونته دروغو وعدې نه کوو او نه به د ووټ په تقاضه باندې ستاسو خدمت کوو دغه خدمت دپاره تاسو مونږ منتخب کړي یو او انشاءالله العزیز د الله نه مې دا امید دی چې ستاسو څه حق زموږ سره په تحصیل کې کېږي او به انشاءالله زه تاسو ته رارسوم زموږ سره په تحصیل کې ستاسو د دې هوس ستاسو د دې کلي ممبر زموږ چیرمین صاحب موجود دی دې ته هم پته ده دې ما سره اته نهه میاشتې تېرې کړې په تحصیل کې اکثر ملګري ووایي چې یو سړی د یوې پارټۍ مشري نو هغه بس په ښه سترګه خپلو ملګرو ته ګوري او په ګسه سترګه د نورو پارټو خلکو ته ګوري خو زما دا وعده ده او دا مې عقیده ده چې زه به ټولو ته په یو نظر ګورم انشاءالله په دواړو سترګو به ټولو ته ګورم ټیک ده خو بس اوس یو خبره کوم د مخکې ورځو کې داسې حالات جوړ شو په پارټو باندې تنقید دغه تمام تر خبرو نه باوجود زه صرف دومره عرض وکړم چې په دې خطه سیاست مونږ هم کړی زمونږ مشرانو هم کړی او نورو خلکو هم کړی دی تاسو ته واضحه دي انشاءالله العزیز د دغه تاریخ په رڼا کې به تاسو خپل رهنما او خپل رهبر منتخب کوئ او انشاءالله العزیز هغه ورځ لرې نه ده زما په خیال شل ورځې پاتې دي انشاءالله زه شیخ صاحب له د اوس نه مبارکباد ورکوم چې زمونږ اکرامپور به ایزو خر کې دا به انشاءالله په بھرپور انداز مونږ تاسو له ستاسو په غېږ کې ږدو انشاءالله العزیز او د اوس نه تاسو له مبارکباد درکوم